داسې ده چې زما نوم ډاکټر جاوید دی او زموږ د اداره چې کوم ده د شوګر کیر سنټر جنا فاونډیشن په نوم باندې ده پېښور کې او په صوابۍ کې فلحال زموږ دا 2 برانچ دي. مونږ په ریورسل باندې کار کوو چې کوم ډایبیټیز ټایپ 2 دی د هغې په ریورسل باندې کار کوو. شوګر به تاسو ته هم پته وي چې ټایپ 1 او ټایپ 2 ډېر کامن دي که نه. نو ټایپ 1 چې کوم دی هغه خو داسې ده چې هغوی د هغې دپاره زما په خیال چې بیسټ چې کوم میډیسن دی هغه دی انسولین. او ټایپ 2 چې کوم دی نو بیا دغه ټایپ 2 په ټایپ 1 په تله کې اچول چې کوم دی دا لږ بیا ظلم دی که نه، ځکه چې ټایپ 2 هغه ریورسیبل دی، هغه ریورس کېږي. نو بیا سله یو مریض چې کوم دی هغه ټول عمر چې دی نو میډیسن وخوري او ټول عمر هغه د ډاکټر محتاج وي یا د میډیسن محتاج وي که نه. نو په دغه لحاظ سره مونږ چې دی نو د شوګر علاج کوو. زموږ 6 منت د دې ټریټمنټ دی او 6 منت بعد چې دی نو الحمدلله نه صرف شوګر بلکې د شوګر چې کم کمپلیکیشنز دي، کوم د دې هغه بد اثرات دي لکه د سترګو بیماری شوه، ورسره چې د ګردو شوه، د زړه مسلې شوې یا مردانه قوت چې کوم دی د هغې شو، فالج شو، دغه هم ورسره ریورس کېږي. دا انسولین نه جوړوي. صحیح شوه. ټایپ 2 چې کوم دی چې زیات کامن دی 90% دی پاکستان کې، ټایپ 1 هغه 10% دی، هغه موریسي را روان دي که نه. او ټایپ 2 چې دی دا پاکستان کې دی وخت سره مطلب 90% دی. نو په ټایپ 2 کې انسولین جوړیږي خو هغه انسولین چې دی هغه کار نه کوي. د مریض په جګر باندې چې کوم فیټس وي د هغې لکه موږ چې ورته هغه وایو انسولین ریزسټنس وایو، د هغه ریزسټنس په وجه باندې د انسولین چې دا کار نه کوي. نو دغه بیماری چې کوم دی دغه ټایپ چې کوم دی د شوګر دا ریورس کېدی شي. زموږ ټریټمنټ دی که نه. او 6 منت نه بعد بیا زموږ دا میډیسن چې کوم دی دا هم ختم شي او بیا هغه تقریبا 2-3 میاشتې لږ شانې پرهیز کې وي او هغې نه پس بیا دی زموږ الحمدلله داسې مریضان دي چې د هغوی دا 3 کال دی خو د هغوی مین شی چې کوم دی تاسو ته HbA1c ده. HbA1c د هغوی نن هم چې دی نو په 4.5 او 6 کې چلیږي که نه. 3 کال یې شوي دي، 5 سال شو. مونږ دا اوس 2026 جنوري 2026 کې چې کله مونږ ډیټه خپله وکتله نو په هغې کې مونږ ته زمونږ چې دی تقریبا 21-2200 مریضان چې کوم دی نو دا مکمل ریورس دي. زمونږ خو چې کوم شوګر والا برانچز دي نو هغه یو دلته پېښور کې دا چې کوم نادرون بایپاس د لزاک روډ سره نږدې که نه دا دی زمونږ مین آفس دا یو دی. بیا د دې نه علاوه صوابۍ کې په شواړه کې دی او اوس اسلام آباد کې انشاءالله پروګرام روان دی چې هلته هم زموږ یو برانچ شي. دې نه علاوه موږ په جنا فاونډیشن کې یو چې کوم منشیات بحالي مرکز ورته وایو هغه هم یو زموږ شته په چمکني ایریا کې. نو په هغې کې موږ د هغه خلکو هم خدمت کوو.